بسم الله الرحمن الرحیم. نن زه بیا تاسو ته مخاطب یم. گزارش دا دی چې د موږ نوجوان نسل د زموږ اساسه ده او په هیڅ صورت باندې موږ نه غواړو چې د دوی اخلاق او کردار باندې د ګوته اوچته سي او د دوی چې کوم والدین دي هغوی ته د چته شرمندګي هغوی ته میلاویږي. دا د زموږ ذمه داري ده. نو ټولو دکاندارانو تاجرانو وروڼو ته زه وایم چې رزق حلال ګټئ، خدای به په دې کې ګټه درکوي. چېرته هم فاحش مواد داسې دکانونه دي موږ په نوټس سي چې هغه په یو اس بي سي دوی ته فاحش مواد اور یا تصاویر او داسې نازیبا ویډیو کلیپس هغوی ورته اچوي په سیل فون سي او په یو اس بي سي ورته پرووایډ کوي. دا جرم دی. په دې باندې د موږ سیکشن پاکستان پینل کوډ 292 چې کوم دی هغه ډېر کلیر دی. په هغسې 3 میاشتې سزا ده او داسې بیا موږ 292 اے چې کومه ده په هغسې 1 کال نه واخله او 7 کالو پورې سزا هم ده او 1 لاک نه واخله 5 لاک پورې په دې جرمانه هم ده او دا کاګنیزبل اوفنس دي. نو دا 292 اے او 292 ته موږ مه مجبوروئ چې په موږ په خپلو دکاندارانو باندې چې کوم داسې قسم په دې دغې سې ملوث دي، په دې دندې کې ملوث دي چې په یو اس بي سې او په موبایلو سه او داسې فاش اوریا دا تصاویر او دا ویډیو کلیپس نازیبا هغه د پردیو بچو ته ورچي او په دې سه هغه پیسې ګټي. نو دا به د ګډ مجرماني ما ټولو چوکیاتو ته ټولو سچوس ته ټولو ډي اس پی ته هغوی ته حکمنامه جاری کړه چې په دې باندې سخت نه سخت اکشن واخلئ. ډي اس بي او سپیشل برانچ الریډي د دې لیسټونه تیار کړي دي او په دې باندې به زه ډېر سخت کریک ډاون کوم. د 2 ورځو تاسو سره ټایم دی که چا هم داسې فاش مواد، داسې نازیبه تصاویر، داسې اوریا دا ویډیو کلیپس په یو اس بي سي یا په موبایل فون سي لیس دین 18 ایئر ته ور واچولې نو هغه به د موږ ملزم یا هغه خلاف به ډېر سخت موږ کریک ډاون کوو. نو په دې باندې سختي سره کار بند اوسئ.